کار سړی دې مړ که زما یار سړی دې مړ که څه د کار سړی دې مړ که زما یار سړی ಮುಂಬೆ ಸೂರಿತ ರಾಗುಂಡು ಮುಂಬೆ ಸೂರಿತ ರಾಗುಂಡು ಸಚಿನ ಸಡೆ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو به ذاتي انفرادي خپله خبره کوم د پولیس افسر په حیثیت باندې یم، خو زه به هم په خپله د شهید بچی یم. دغه شانتې زما هم والد صاحب شهید شوی دی، د هغه هم نن د خبر سلامي ده. نو زمونږ نن ډبل احساسات دي او ډبل زمونږ خوشحالي دی. یو قسم مونږ په خپل شهدا باندې فخر کوو. څنګه چې تاسو وویله دا نن چې مونږ کوم دلته کې ولاړ یو یا دلته مونږ خپل روزګار کوو، دا مونږ هم د دغه شهیدانو قربانو وجه ده. د هغې په وجه باندې مونږ ته چې کوم دی امن راغلی دی. او اسپیشلی خورشید خان چې کوم دی دا هم د لوور دیر ډي پي او پاتې دی، د دوی ډېر زیات خدمات دي. او بس مونږ چې کله سلامي ورکوو نو بلکل مخې ته ودرېږي. څنګه چې قرآن شریف کې وایي که نه، شهید چې کوم دی هغه تاسو مړی مه وایئ که نه، هغه مړ نه وي، هغه ژوندی. نو بلکل واقعي په دې ټایم کې سلامي په ټایم کې بلکل مونږ ته هغه آیات چې کوم دی هغه بلکل دلته کې هغه صحیح معنو سره چې کوم دی مونږ ته پریکټیکل مخې ته راشي چې واقعي ډېر خلک مري، خو کوم چې د ملک دپاره، د قوم دپاره، دین اسلام دپاره د شهادت هغه اعلی درجه باندې فایز شي. نو هغې نن مونږ راغلي یو، بلکل دا مونږ ثابته کړه، حکومت ثابته کړه چې دوی یوازې نه دي، حکومت د دوی سره دی، پولیس د دوی سره دی، عوام د دوی سره دي. تاسو میډیا والا مونږ شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ. د دوی حوصله افزایي وشوه، زموږ هم حوصله افزایي کېږي، زموږ حوصله افزایي په دې باندې کېږي چې مونږ د داسې قوم سره تعلق ساتو که فرض کړه مونږ شهیدان هم شو نو دوی مونږ نه یاروي، مونږ له به راځي دغه شان کال په کال. دې سره زمونږ حوصلې نورې هم اوچتېږي. او تاسو ته پته ده چې ملکنډ ډویژن او سوات پولیس خصوصي ته ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي ستاسو د مخې ملک دپاره، خاص کر د سوات امن کې دوی ډېر زیات کردار دی. او انشاءالله زمونږ حوصلې اوچتې دي، زما د ځوانانو حوصلې اوچتې دي. تاسو ګورئ شپه ورځ پولیس ډیوټیانې کوي، په شا شوي نه دي. که یو شهید شوی نو لس نور برتي شوي دي، که یو شهید شوی لس نور شهیدان شوي دي. نو انشاءالله دا سلسله به جاري. او مونږ د غمزفلي خاندان سره یو پیر بیا مونږ رالو، تعزیت مو سره وکړو، حاضري مو وکړه، او انشاءالله بیا به هم راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. درالي جان صاحب، اول خو زه شکریه ادا کوم چې تاسو دې موقع ته موږ ته راغلئ او زموږ د دې شهداو دا کوریج کوئ. دې سره څنګه چې زموږ ایس پي صاحب وفرمایل چې دې سره زموږ نور هم حوصله افزایي کېږي، زموږ حوصلې نور هم بلندېږي. او ورسره کم د غمزفلي خاندان چې دی نو د هغې هم حوصلو کې لږ دغه راځي، او هغې ته هم دا محسوسېږي چې یاره زموږ د شهدا چې دي نه دا چا هېر کړي نه دي او دا د قوم په زړونو کې ژوندي دي. نو د 4 اګست زموږ هر کال چې دی د شهداو په ورځ باندې منځلې کېږي. او د دې دپاره موږ د هر دغه چې کم ریسپانډنټ دي، کم ذمه دار خلک دی، دغه زموږ ډي پي او صاحب، ایس پي صاحب د هغې په خصوصي هدایت باندې او د صوبایي ګورنمنټ په دغه باندې د هغې دپاره موږ خپل یو پلانینګ کوو چې هر یو شهید کور ته موږ ورسو، او د خپل وس مناسب چې کم دغه کېږي د هغې سره موږ خپل ټیم وباسو. مصروفه دور دی، مصروفه زندګي ده، نور کارونه هم زموږ ډېر زیات دي، خو موږ کوشش کوو چې هر یو ته پردن پردن موږ د هغې دروازې ته ورسو، د هغې سره لږ وخت کینو، د هغې سره په دې غمرازۍ کې، بلکې غمرازي نه په دې خوشحالۍ کې ورسره شریک شو. دا خوشحالي ده. مړي خو دنیا شی کېږي، د ورځې تاسو ګوره چې دنیا شی کېږي، خو په کم مړي باندې داسې خوشحالي او یا داسې دغه کېږي. نو موږ کوشش چې هر یو ته ورسو به انشاءالله، هر ځای ته اسچو پردن پردن هر کور ته به ځي او قبر ته به سلامي هم ورکوو چې د قوم هغه دغه کېږي چې یاره دا قوم زموږ سره دی، حکومت زموږ سره دی، او موږ دې هېر کړي نه دي او نه دا د هېرېدو دي بلکې ژوندي دي.